د الیکشن 2024 په سلسله کې د صوبایي او قومي اسمبلی د سیټونو لپاره د کاغذاتو جمع کولو سلسله جاری ده او په دغه سلسله کې د پی ټی آی نگران چیرمن بیرسټر ګوهر نن بونیر ته راغلو او د قومي اسمبلی دپاره یې کاغذونه جمع کړل. د هغوی د هرکلي دپاره د بونیر د مختلفو اړخو نه قافلې امبیلې ته راغلې او هغوی ته یې دروند هرکلی وکړو. د امازي د اړخه د صوبایي سیټ دپاره فضل اکبر خان د ګڼ شمېر ملګرو سره نن کاغذات جمع کړل. په دغه موقع کوکا لالا، کامران، نګری، طارق عزیز، لیاقت خان، سوراب خان، شهروان خان، امجد علي، افتاب علم، ظاهر بنیری، د یوت وینګ ځوانانو نومان، طارق، عارف جان، فؤاد، افضل او نور ډیر ګڼ شمېر ملګري موجود وو. وروستو د قافلې په شکل کې هغوی اول ناوګۍ ته لاړل او بیا د خپل چیرمن د هرکلي دپاره امبیلې ته راغلل. په دغه موقع میډیا سره د گفتگو په وخت باندې کوکا لالا، کامران او فضل اکبر او نور ملګرو وینا وه چې هغوی په لومړي ځل په دې هیله باندې کاغذونه جمع کوي چې دا ځل به امازو ته نمایندګي ورکړی کېږي او که چېرې هغوی مشرانو په دې باندې اعتماد وکړو او امازو ته دغه اعزاز ورکړو نو امازي به په بدل کې هغوی ته ګټلی سیټ ورکوي. کاغذونه جمع کوو جی فخر پاټای چاله ټیکټ ورکړو هغه مرګي چا سره پاټای نه خي وو پاغله ورکړو. اول ټول نه مخکې خو زه ستا شکریا ادا کوم بیا د ټول ماضي د مشرانو چې انشاءالله دا مشران موږ سره یي او زموږ په سر لاس یي. یاره زموږ صرف یو د الله نه ده بل له هیڅ چا نه نشته. موږ د عمران خان سره یو د عمران خان سپایان یو. څومره تشدد څومره زیاتی چې دوی کوي موږ یې ته تیار هر قسم قربانۍ ته. بقاعده دا ننني ګڼه او نن زموږ د پروګرام جمهوري پارټي را جمهوري ملک دی. موږ به انشاءالله خپل جمهوري حق لرو او د امازو نه خپل ټیکټ جمع کوو او دا زموږ متفق امیدوار دی فضل اکبر خان او پارټۍ نم دا امید ساتو چې انشاءالله دا ځل به په موږ اعتماد کوي او موږ به وله ګټه کې ورکوو دا سیټ. باقي د مشرانو خوښه را څنګه چې مشرانو فیصله وکړه به موږ ته تانه منظوري که ټیکټ یې موږ له راکو که موږ له ایران کو مشرانو څنګه فیصله وکړه موږ به پارټۍ سره یو او پارټۍ اصولو کې به چلیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه لومبۍ خو زه ستاسو او خپل د مشرانو درنو مشرانو د نوجوانانو ملګرو شکریا ادا کوم چې دوی دا جذبه لري چې زمونږ د امازي پارټي پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی نو دا یو مضبوط قوت دی. دی په هر یو ټیم کې په هر مرحله کې په هر جلسه جلوس کې په هیڅ قسمه قربانۍ نه دی دریغ نه دی کړی او هر چاته قربانۍ ښکاره دي چې په دې دومره پسمانده علاقه کې چې دی دا په 2 یونین کونسلو باندې مشتمله علاقه ده کومه چې د تحصیل درجه لري. خدوخیل او چملا او امازي نو زمونږ د مشرانو ملګرو دا فیصله وکړه چې موږ به دې ځل انشاءالله تعالی پارټۍ ته خپل دا درخواست مخکې کوو چې یاره موږ باندې هم مطلب دا دی چې په دې شمار کې دې موږ شمار کړی شي او که چېرې پارټۍ په موږ باندې اعتماد وکړو نو انشاءالله تعالی موږ به پارټۍ له چې دی نو ټیکټ د ګټې سره انشاءالله تعالی ورکوو. باقي فیصلې د رب دي، عزت ذلت ورکول د الله په لاس کې دي، په دې کې د چا سرکار سے اختیار نشته. باقي چیرمین صاحب چې کوم دی نو زموږ دپاره د پاکستان دپاره او بالخصوص د بونیر د عوامو دپاره د بچي دپاره دا یو داسې فیصله ده، یو داسې انقلابي قدم عمران خان اوچت کړی دی زموږ دپاره د عوامو دپاره او د ټولو پارټو ته دا ثابته کړه. کو چېرې مثال په طور باندې څوک د پښتنو اواز کوي نو د پاکستان تحریک انصاف پارټي چې کومه ده دا د پښتنو پارټي ده. که څوک تو دین اسلام
اواز کوي نو د پاکستان تحریک انصاف پارټي چې کومه ده دا د دین اسلام پارټي ده. که څوک د غریب عوام اواز اوچتوي نو د پاکستان تحریک انصاف پارټي چې کوم ده دا د غریب عوام پارټي ده. که څوک د جمهوریت اواز اوچتوي نو د پاکستان تحریک انصاف پارټي چې کوم ده دا جمهوري پارټي ده. او د هغې ښکاره دلیل چې کوم دی نو بیرسټر ګوهر علي خان دی چې په ټول پاکستان کې هغه قابل سړی وکتو او په هغه باندې دا اعتماد وکړو. نو دغسې چې دی نو موږ مطلب دا دی چې د پارټۍ نه د جمهوري اقدامو د جمهوري احکاماتو دغه لرو تمه لرو چې زمونږ په حق کې به هم انشاءالله تعالی ممکنه ده چې پارټي ښه فیصله وکړي. او دې ځل چې دی نو څنګه چې پاکستان تحریک انصاف په بیرسټر باندې چې بنیر یو پسمانده ضلع ده د دې په کس باندې دی وټاکو بیرسټر صاحب چې دا به د پاکستان تحریک انصاف چیرمني. دغسې موږ د بیرسټر صاحب نه یا د اختیارمنو د پارټۍ د مشرانو نه دا تمه لرو چې زمونږ اماضي له د دې ځل انشاءالله تعالی دا د عزت مقام ورکړي. نو انشاءالله تعالی د ماضي مشران نوجوانان کشران چې کوم دي دوی ټول عمر محاذونه ګټلي دي او دې ځل به هم انشاءالله پارټۍ ته ښه رزلټ ورکوي. کله چې پارټۍ د کومو کسانو انتخاب وکړو موږ به د هغې ملګري یو. بقایا که چېرې داسې ونه شوه او موږ نه د بیټ دا حق واغسته کوم ظلم زیاتی چې دی کوي په دغه بنیاد باندې دا فیصلې وکړی شوې نو بیا به پارټي په موږ کې آزاد امیدوار منتخب کوي او هغه به د پارټۍ کسي. هغه که هر قسمه نشانې نه به موږ ته قابل قبول وي زموږ ټولو به د هغې سره اتفاق وي. خو زما د پاکستان تحریک انصاف او د پاکستان عوامو ته دا خواست دی چې انشاءالله تعالی د دې ظلم او د دې جبر او د دې زیاتی بدله به تاسو په 8 تاریخ باندې چې دی نو د ووټ په ذریعه باندې بیټ له ورکوئ. او انشاءالله تعالی که چېرې بیټ نه و د پاکستان تحریک انصاف کم منتخب نماینده و په آزاد حیثیت سرناغله په ډلو ډلو ووټ ورکوي او انشاءالله تعالی د حقیقي ازادي د عمران خان په شکل کې پاکستان ته واپس کوي. موږ غاړې نه خو موږ په دې خبره باندې انتهایي خوشحاله یو چې دا کوم اعزاز عمران خان ګوهر علي صاحب له ورکړی دی نو دا زموږ د ټولو اعزاز دی د پوره بنیر اعزاز دی موږ. او نن چې کوم کار د فضل اکبر په شکل کې ناوګۍ ته موږ ځو نو زموږ د اماضي د خاورې دپاره دا یو انتهایي د عزت اعزاز دی. او الله پاک دې کي چې برني کم مشران چې دي هغه زموږ په دې خبره باندې اعتماد وکړي. انشاءالله تعالی موږ به د فضل اکبر په شا ولاړ یو.